پته ولګېده چې په تعبیر د خوب کې صرف علم کارګر نه دی، علم او تقوا دواړه چې یو ځای شي نو هغه تعبیر د خوب کېږي. چې علم او تقوا دواړه یو ځای شي نو بیا الله تعالی د داسې عالم په قلب او دماغ کې تعبیر د خوب ورچي. نو صرف متقی سره هغه هم په تعبیر د خوب نه پويږي، او صرف عالم سره هغه هم په تعبیر د خوب نه پويږي، بلکې عالم متقی یا متقی عالم دته الله ذکر چې دا صفن نه شي ان ته کتاب کې وای، دا صفن نه دی چې ته کتاب کې وای کورس په وکي بیا په تعبیر باندې پويږي. دا ترانسپیرنسي ده، دا د قلب او دماغ څه ده، ترانسپیرنسي ده، دا تصفیه ده د قلب او دماغ چې زړه او دماغ الله تعالی دومره ترانسپیرنٹ کی کرسټل کلیر کی سیو کی علم او تقوا سره دومره کرسټل کلیر کی چې په هغه کې ریفلیکشن کیږي، څه کیږي پکې ریفلیکشن کیږي، او دا هغه ریفلیکشن په اساس باندې یو عالم لګیای تعبیر ورکړي. خبر ده کړه انا نراک من المحسنین. او خوبونه دا بیا درې قسمه دي شریعت کې. څو قسمه دي؟ درې قسمه. یو ته وایي حدیث النفس. حدیث النفس هغه خوب دی چې ته خوب کې هم هغه شی ویني چې کوم په ویشه باندې کې. صحیح شو؟ لکه شیرشاه ګاډي خرڅای نو بس په خوب کې هم لګاره ګاډي خرڅای، نو دا حدیث النفس دی. یعنی دا شی دماغ کې پرنټ شوی دی غریب ګرځي. شی دماغ کې پرنټ شوی دی هغه نه ګرځي، دغه تعبیر ته ضرورت نشته. کدا څه خوب شیرشاه وکړه مال راغم نو ضرورت هم دا کار کوته کوي کوم کې تعبیر ضرورت دی. صحیح شو؟ دویم ته وایي تحزین الشیطان. سوې ورته تحزین الشیطان. تحزین الشیطان mean that shaitan is going to frighten someone in his dream. په خوب کې یروي څه کوي؟ یروي لکه یو سړی په خوب کې وایي مار را پسې و، زمرای را پسې و، سپی را پسې و، مړ شوم په دونو ها په کنده کې پرېوتم، سیلاب په مخه کړم، د بلډینګ نه راخلاص شوم. داس خوبونه اوبو کې ولوېدم. دې ته وایي تحزین الشیطان. څه ورته؟ تحزین الشیطان. نو داسې خوب د پاره چې څو وخت درته احساس وشي او سترګې کله چې فورا نو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم and spit to your right shoulder 3 times. Left to your left shoulder 3 times to make shaitan to run away. Just do like this. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. کني دا وتوس بیا ودی کی د شپې بیا باندې غړي. صحیح نو دا مثال په اخلاص کا دا B52 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. او دریم ته وایي رؤیا صالحه، رښتونی خوبونه. نو رښتونی خوبونه چې یو شایسته منظر سره ګوري. څه ګوري؟ a beautiful scene. او شایسته شین ځای او تاسو خشته ونه وي، شایسته خلکو پکې تاسو شایسته بسترې پرته وي، ها ګوربچې پرته وي. صحیح. او بیا شیش کباب کېدل او شیرشاه ټول په خپل خپل کله کله به ځته شیش مونږ تراوړو. دا صحیح. نو دا چې ټول په خپل خپل دام خیر خبره ده. صحیح. ځکه ځای شایسته. صحیح. دا مونږ ته هر کله سبق راځي دا وګڼه. صحیح شو؟ دا کې به کدا جاب دي زیوم په اورل باندې. صحیح. دا جاب پسې قرباني کا او چې دې کله شیش کباب کو چا اور خطا نه کی. نو دې ته وایي رؤیا صالحه. اوس دا رؤیا صالحه چې وي دا تعبیر ته محتاج وي، دا تعبیر ته محتاج وي. ځکه الله تعالی یو لایټ ورکړي دې سړی له. صحیح. بعض اوقات په دغه رؤیا صالحه کې یو خطرناک شی ورته خو یو لایټ ورکړي، یو لایټ ورکړي. شیرشاه ته وایي چې نه دا کوم اراده چې لیکلې ده دغه کا دې واپس شه. نو دې متقی عالم تراشي هغه ورته استازین کې یو پلانینګ دی. استازین کې څه یو پلانینګ دی. هغه پلانینګ د نتیجې په اعتبار تر لپاره خلک
وډراک څوک وډراک نو دې ته وایي رؤیا صالحه. او دا رؤیا صالحه دا د نبوت په څلوېښتمه حصہ ده. That is a part or a portion of 46 portions of Nubuwwah and prophethood. Roya Salihah, righteous good dreams. او وجه دادا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وحی رسیو کول نه وړاندې شپږ میاشتې مسلسل خوبونه وکړل. Before the event of Hira, Prophet sallallahu alaihi wasallam used to see righteous good dream for 6 months constantly. مسلسل به دا خوبونه کتل شایسته هر شپه almost شایسته خوبونه. او حضرت عائشہ فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ چې دا خوبونه به داسې الا جاء مثل فلق الصبح. د دې تعبیر به دومره تیز را روان سبب یعنی چې کوم شی او پیغمبر علیه السلام ته خدای خوب کې وخو داسې تیز به د هغې تعبیر را روانو په ایگزسټنس کې لکه شپې پسې چې سبا خامخا راځي. دا ولیکه چې د دې تعبیر به دومره یقیني راته لکه څنګه چې شپې پسې سحر یقیني راځي. دا یو خبره. دویمه خبره یو شان خوب به دو کسانو کتلی خو د یو دپاره تعبیر یو وي د بل لپاره تعبیر بل وي. یو دپاره تعبیر یو وي او د بل لپاره تعبیر بل وي. لکه حافظ ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي یو سړی خوب وکړه یا چابل چا دغه لپاره وکړه چې دی نیکډ دی چې دی سره دی لوس دی نیکډ دی. اوس نیکډنس د یو دپاره مو کتلی شو د بل لپاره هم کتلی شو. اوس ناو اټ ډیپینډز چې دا چا دپاره لوسېدل لیدلی شوي دي دا څنګه سړی دی چې د چا دپاره لوس کېدل. یعنی مثلا یو سړي هغه خوب کتلی دی فار ایگزامپل د شیرشاه لپاره چې دی مې خوب کتلی و لوسو صحیح. ا د یو بل سړي لپاره چې هغه مې خوب کې کتلی و لوسو صحیح. اوس د تعبیر لپاره دا مولوي صاحب چې دا کوم راغلی دی چې داسې چلو مولوي صاحب هغه نه تپوس کوي دا شیرشاه څنګه سړی دی د کردار په حواله توجه ښه سړی دی مزګزار سړی دی درس ته هم راځي ډېر کوآپریټیو سړی دی صحیح. هغه بل سړی چې کتلی لوس هغه څنګه و یاره جي هغه خو مزه یې نشته صحیح. اوس دغه لوسوالی د شیرشاه لپاره د ګناهونو نه پاکیزګي ده چې دا بربنډوالی د دې نه عبارت دی چې الله تعالی ورته ګناهونه معاف کوي. هغه ګناهونه ترې وینځي هغه ګناهونه ترې وینځي. او د هغه بل سړي دپاره بې حیایۍ کې انوالو کېدل چې سړی به زناکاري کوي ځکه دا کردار خراب دی. پته ولګېد اصلا بد سړی دی. نو خبره ده انکرام صحیح. لکه مثال سره به دا واضح شي. امام ابن سیرین رحمت الله علیه تابعی عالم دی. انو دته یو سړی راغی د درس کې ناست لکه موږ درس وایو او یو سړی راغی صحیح. نو چې د درس وقت وکړه نو هغه ورته رامخې السلام علیکم وعلیکم السلام ما جي خوب کتلی دی. ورته وی ښه څه دې کتلی خوب کې؟ وی خوب کې مې اذان وی خوب کې مې څه وی اذان وی. امام ابن سیرین رحمت الله علیه ورته داسې وکتل د دې تقوا ګلو په مخ باندې ښکاري که نه ښکاري. یو سړی به د رنګ نه تور وي افریقن وی صحیح خو تقوادار سړی وی ته چې ورته وګورې هغه نه معلوم چې دې سړي کې د ایمان ګلو ده دې سړي کې د ایمان. او بل سړی به ښه وایي سور سپینې چې د ورته وکتل داسې نحوست به د هغه نه مخ نه راشي صحیح. ریزې نه مخ ته راوځي ستا سترګې راوالې صحیح. الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي الله دې معافي وکړي صحیح. ټو سم ایکسټنټ ناٹ ټو ا ګریټ ون صحیح. زه چې نوی سړی راشي داسې ورته وګورم فوراً ایکسرې راشي زما ذهن ته. دا الله تعالی مهرباني صحیح. اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور الله. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي د مؤمن په قلب او دماغ کې او په سترګو کې الله تعالی د ایکسرې قوت اچولی دی. څه اچولی دی؟ فراست وایي ورته. پیغمبر علیہ السلام وایي د مؤمن د فراست نه ځان بچ کوه. دی چې سړي ته ګوري د الله په لایټ ورته ګوري دی فوراً د سړي ایکسرې وباسي دی فوراً څه وکړي د سړي ایکسرې وباسي. سیف الله خان تپوس وکړي مولوي صاحب دا فلانې سړی مولوي صاحب نور څه خبره پرې بد خو نه وایي یا مزه یې رانکړه صحیح ورته د سړي مزه رانکړه بس هغه ایکسرې راغلی ذهن ته
सही मुझसे फुला खान पूछी मौलवी से बुजुर्ग सड़े रहा मौलवी से कोई हाँ बुजुर्ग सड़े दे वाकई था सड़े तो मजे सड़े न दे खबर दें किरा नोस इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वर्ता हुए वे मुबारक शाह नेक्स्ट ईयर बा हज लजे नेक्स्ट ईयर बा हज तजे बिया सबक शुरू शो कि द्वेमो वक्फे का यो बल सड़े रागले नास को सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम ये खूब में कत्ल है वैसे कत्ल वे आजान में कहो खूब गिरे इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वर्ता सो कत्ल और ते खुदा ने करेगा दा अमल दिवस का कनिलास पर कटसी दा अमल दिवस का गलो वे दा अमल दिवस का कनिलास पर कटसी उस मसला दा जोशवा कि दा शागिर्दान ते वही खुदा खूब द्वाड़ो योशान कत्ल रे यो हज तली के बलना लाज कट गई कि सबक खत्म शो वर्ते जी दा खबर पाने कोई नशो इमाम सीरीन रहमतुल्लाह अलैह वर्ता हुए कि सिर्फ द खूब टेक्स्ट का बन गोरे द खूब व्यू तो बन गोरे अगर सड़े और दा बदवाड़ा सर मल्टीप्लाई के द व्यू और दा सड़े दा बदवाड़ा सर सके द मल्टीप्लाई के अलग ताबीर सही रहोगी वेड़ों बने सड़े दागत मख बांधे द तकवा ग्लो द तकवा लाइट हो गए दाग गलत इरादी निश्ता नयागत में द हज ताबीर वर्क द कुरान ना दसना द कुरान न अल्लाह ताला सूरह तौबा के जिक्र कई कि वह आजान मिन अल्लाह लिन्नास यौम अल हज अल अकबर अल्ता लफ्ज आजान रागले दे द हज पावाला अगर कि आजान अल्ता माना द ऐलान दे तो मना सरे द ऐलान डिक्लेरेशन आजान दे डिक्लेरेशन मुंगे डिक्लेयर को सीधा मुंगे उसका आजान शुरू को अल्लाहु अकबर तो दे माना सरा कि मुंगे डिक्लेयर को सीधा मुझ वक्त दे द डिक्लेरेशन दे सही नवे आगा आयत ने बोला ताबीर रवस तो शेगा आजान को मोरते हज लफ्ज कुरान करीम के अल्लाह व आजान मिनल्लाह लिन्नास यौम अल हज अल अकबर और वे दाबल सड़े नागा चेहरा बांधे फिस्क आसार द फजूर और द बदकिरदार आसार और निशानी थे नागला में वे ताबीर द कुरान नवर को श्री यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुना अगई पसे आवाज को उनकी आवाज को फअज़्ज़न मुअज़्ज़िनुन अय्यतुहल ईर इन्नकुम लसारिकून ऐलान के यो ऐलान के उनकी जो काफिले वालों तासो गला करेगा तसे करी तब मानता हूं वे लफ्ज आजान से कर दे असरका गला से कर दा सड़े द किरदार सड़े नो और ते वाकई विद इन अ फ्यू डेज सड़ी द लास्ट कट विद इन अ फ्यू डेज द अदर गाय ही स्टार्टेड गोइंग टू द हाउस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला गॉट इट